السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ به. الله پاک مو خوشاله ساته. نن زه تاسو ته وظیفه وایم د سر درد لپاره. د چا چې په سر باندې درد وي یا هغه شانتې په غاښونو باندې درد راځي، نو تاسو به ډېر زیات ډاکټران ستړي کړي وي، ډېر زیاته ګولۍ به م خوړلې وي، ډېر زیات انجکشن یې به تاسو وهلي وي. قسمه قسمه ډاکټرانو د هغوی نه موږ علاجونه کړي، دغه شانتې هومیوپیتک دا خلکو استعمال کړی دی، دغه شان څومره چې حکیمان دي د ټولو نه خلکو علاج کړی دی، خو بیا مو د څه نه څه شفا نه ده میلاو شوې. راځئ زه تاسو ته نن د اوومې سپارې یو آیت ښیم چې دا آیت کوم یو بنده وایي نو د قیامته پورې به د سر درد دی وینني. وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله لیکلي دي څوک 3 ورځې سهار او ماښام 7 ځله پیرې په اوبو باندې دغه آیات مبارکه دم کی او دغه اوس کی، نو انشاءالله تر مرګه پورې به د سر درد نه ویني او نه به د غاښونو درد ویني. نو وظیفه څنګه ده؟ وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. نو انشاءالله ما ته کوشش وکړو چې د ویډیو مخکې هم شیر کړو او په خپل هم پې عمل وکړو، خو لیکن د وظیفې د کولو نه مخکې یو ناشنا خبره دا ده چې کله ما ورته مونځ کو پابندۍ سره، نو چې کله ما ورته مونځ کو پابندۍ سره، نو زما ستا د وظیفې به اثر کوي، او که مونځ پابندۍ سره نه کو نو بیا به یې دومره خوند نه. نو کوشش وکړو چې لومبی جمع سره پابندۍ سره مونځ کو او بیا که ما ورته د هغې نه پس دا وظیفه کو، نو انشاءالله دا به ډېره زیاته اثر کوي. لکه څنګه ما ورته یو خبره کوو چې څنګه یو سړی د سرو زرو له د سرو زرو اوبه ورکوي، نو څومره مزېدار ښکاري او ډېر وخته پورې وي. او که نه ما ورته پیتلي د سرو زرو اوبه ورکوو، نو هغه به لږ وخته پورې وي. نو کوشش وکړو چې دا وظایف هم کوو، ورسره مونځونه هم کوو، ورسره څه نه څه پرهیزګاري کوو، نو انشاءالله زما او ستا زندګي دا بدله شي.